سید کبیر شاه ګرانو کتونکو 10 جولای چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو حواله سره یا کم کاروباري خلکو په بورډ بازار کې دکانونه او داغي چې کم ډیډلاین او هغه ختم کړل شوی دی بیا حکومت پاکستان چې کم دی نو ویلې کې چې دی کم 10 جولای اخرنه ډیډلاین دی داغه نه بعد چې کم خلک واپس خپل ملک افغانستان ته نه ځي نو داغه خلاف با قانوني کاروایی کیږي گرفتاریان به کیږي او یې به ډیپورټ کړل کیږي دا وخت موږ سره یو مشر موجود دی د هغې سره به خبرې کوو په بورډ بازار کې دکان هم دی د ټولو اول خو راته خپل نوم ووایي ما نوم دل آغا ده. دل آغا به دا راته ووایي چې تاسو څومره مودې راسې نه په دغه پاکستان کې ژوند کوئ او چې کوم 10 جولای ډیډلاین و هغه هم ختم کړلی شو آیا پولیس راځي په دغه بازار کې چاپې وهي که نه څه طریقې کار څه دی څه کوئ تاسو بیا یاره پولیس خو چې کم ډیډلاین 10 تاریخ یې موږ ته کم راکړی و هغې نه مخکې پولیس کاروایانې شروع کړې ډېره ګرفتاري پکې وکړله او ډېر خلک یې ډیپورټ وکړل او ډېر یې ومنیول لکه کوم تاریخ چې دوی ورکړی خپل تاریخ نه مخکې دوی چاپې شروع کړلې ګرفتاري پکې ډېره وکړله اوس خو هغه تاریخ هم تیر شو نو اوس څه پوزیشن دی پوزیشن هم دغه ده مونږ غریب خلک یې دلته کې کم کور جوړ کړی ده 15 لکه روپۍ ما دلته کور باندې خرچه کړې ده او اوس په افغانستان کې کور نه لرو ځکه مونږ دلته خپله ځان پټوو او افغانستان د فل حال نه ځو افغانستان ته تاسو نه ځئ دلته ګرفتاریانې هم کیږي حکومت پاکستان هم ویلي چې 10 جولای ډیډلاین ختم کړلی شوی دی اوس ګرفتاري وکړئ نو ګرفتاري ستاسو قبوله ده خو خپل ملک ته نه ځئ یاره ګرفتاري هم دغسې قبوله نه ده چې مونږ ګرفتاري پولیسو ته ورکړو مونږ ډیپورټ کوي او زنانه او بچان ماشومان دلته پاتې کیږي او پولیس راځي ته نه تښتو او ځان سیټ ته کوو نو در کومه پورې به ځان سیټ ته کوئ منډې تړلې به وهئ چې پولیس د دې سایډه راځي تاسو په دې باندې منډې وهئ ولا مجبوري ده که نه کینې مجبوري نه ولا کینې زه په دا سپینه ګیره اوس پولیس چې هغه ځای کې زه وګورم او داسې ترېنه په دې سپینه ګیره تښتم دا ځان ماته ډېر یو پیکه او بې خونده ښکارېږي خو څوک مجبوري ده مجبوري مې نه ولا که مې یوه شپه هم دلته کړې وله خو مجبوري ډېره زیاته لرو هسې دا راته ووایه چې تاسو خپل ملک افغانستان ته ولې نه ځئ وجوهات څه دي وجوهات دغه دي 40 کال هم دلته تېر کړي دي ما خو تا ته وختي وویلې سې کومه سرمایه موږ سره وله 15 لکه روپۍ دلته بجلیګر کوڅې کې خپل کور جوړ کړی ده اوس هغه موږ نه په 2 لکه 1 لک 3 لک هم څوک نه اخلي او افغانستان کې فل حال ځمکه هم نشته ده او کور هم نشته ده او سرپناه ځای نه لرو ځکه دلته کې موږ پټېږو نو څه به کوئ نو بس دغه د پولیس راځي داسې تښتو تېنه ځان تېنه سیټ ته که چیرې پولیس ستاسو کور ته در ورسېدو نو بیا به څه کوئ ولا چې کور ته راشي نو موږ به ځان سیټ ته کوو خو زنانو ته موږ ته خو بازار کې مشکل څه ده فلحال کورونو باندې څه سختي چاپې لا نشته ده صحیح ستاسو چې کوم کاروبارونه دي په بازار کې آیا هغه تاسو راغونډ کړل که نه کاروبار یې فلحال زمونږ ښې ډېره ولې اوس هم لږ کم کړي دي دونه بس راوړو چې هغه ورځې کار ګزاره پې کېږي او نور ډېر مال نه راوړو ګودامونو کې نږدو ماشومان څه وایي ماشومان خفه دي نه ځي چې کوم ستاسو څه خلک خو به تلي رابطې به م ورسره شوي یاره ډېر خلک تلي دي څه وایي هغې څه وایي چې د افغانستان څه کسانه تلي دي هغې څه وایي چې د افغانستان څه صورتحال دلته هغوی هم دغه خبره کوي ګوره عزت باندې خپل وطن ته راشي سبا بېعزتي در واوړي او خدای ناخواسته ډېره بده خبره ده سبا بېعزتي در اړئ نو ښه پایه عزت باندې خپل وطن ته راسئ مونږ اورو دا چې په افغانستان کې کم صورتحال دی دلته تعلیم یا صحت یا داسې نور کاروبار چې کم دی نو آیا دا حقیقت دی یاره کاروبار خو چې زه درته وصفه وم کومه څه کاروبار چې مخکې په پېښور کې اوس هغه شی نسته ده که دکاندار د کلیډې والا نه زه د افغانستان خبره کوم خلک وایي چې په افغانستان کې روزګار او دا شي نه نشته دی افغانستان کې غټ مشکل زمونږ دا دی چې پاکستان کې دلته هر پاکستاني ته په سرکار کې ډیوټي ملاویږي او موږ افغانانو ته په خپل حکومت کې ډیوټي نه ملاویږي موږ ورته وظیفه وایي دلته ډیوټي وایي لکه هغه شی زمونږ په وطن کې نشته ده که چېرته زمونږ هغه شی په خپل وطن کې ول نو د موږ د افغانستان ځوانان به ایران ته او ترکیې ته نورو ملکونو ته نه تښتېدل په خپل وطن به کار کول او روزګار خو تنخواګانې زمونږ په خپل وطن باندې نه ملاویږي تنخواګانې نشته ده څه مطالبه د پاکستان د حکومت نه کوئ مطالبه دغه کوو دا دونه وخت یې موږ سره ګزاره کړې ده نوره هم ګزاره موږ سره وکړي ښه په کلاره باندې موږ خپل وطن ته څومره ګزاره تاسو وایئ چې وکړي یار یو 3 کاله ګزاره وکړي 3 کاله نوره ګزاره وکړي ځان لا دې وکړي چې ستاسو پر خبره باندې خبرې وکړي حاجي صاحب رامخکې جي چې یو څو خبرې وکړو تاسو سره تاسو د کوم ځای د افغانستان که د پاکستان زه افغانه یم افغانستان کې د کوم ځای د لوګر یم دا راته وایي څومره وخت هم په پاکستان کې شو ما د کلنی غاښونه په پاکستان کې اچولي دي صحیح
د ایب په وختو کې زه راغلی یم ایوب وخت کې تاسو دلته دلته راغلي راغلی یم. اوس چې دغه 10 جولای کوم اخرنی ډیډلاین او هغه ختم کړل شو اوس گرفتاریانې پکې کیږي چاپې لګي دي نو څه وایي تاسو زه څه وایم چې زور خبره نه ده دومره وخت پاکستان د ما عزت کړی ده پس له دې چې د ما عزت نه کوي خپله بېعزتي پاکستان خپله کوي زه به ترې نه ځم خو زه دا سوال پاکستان ته کوم چې په حیا او په عزت کې خلک ولیږي داسې نه چې په بېعزتۍ باندې لیږي په بېعزتۍ داسې یو ټیم به راځي چې پاکستان به خپله خدای وشرموي نه نو پاکستان خو تاسو له مخکې هم تاریخونه درکړي دي هغه وایي چې موږ مخکې هم تاریخ ورکړی دی پکار ده چې دوی په عزت طریقې سره خپل وطن ته لاړ شي پاکستان چې ما ته ټیم را کولو هلته ډالر یې ورکول چا ډالر یې ورکړل امریکې د هر ماجر په سر باندې 100 ډالره و هغه امریکې ور باندې بند کړل دلته یې زور په ما ولګاو چې ویې لګاو خپل وطن مې ده دومره عزت یې راکړی کور یې آباد بچی یې لوی زه خپل وطن ته به ځمه افغانستان کې خپل ځای زیږې شته ستاسو الله نه راضي یم د الله ځمکه ده د نیکو نه راته پاتې ده خپله ځمکه لرم خپل باغ لرم خپل کور په لوګر کې لرم په جلال آباد کې لرم بیا خپل وطن ته ولې په خوشحاله نه ځئ چې ځای زیږې هم لرئ خپل وطن هم شته دی هر څه شته نو بیا ولې نه ځئ راسه اوس مې کور کې وګوره کالي مې تړلي دي صحیح صرف ګاډی د تورخم نه چې راواوړي زه به ځم دلته نه ګاډي نه ملاویږي نه افغاني ګاډي پرېږدي نه صحیح راوز به تر کیمپه پورې تورخمه کیمپه پورې به ګاډي ځي هلته بیا طالبان موږ ته خپل ګاډي راکوي تر کلي پورې موږ مفتاح وړي او پاکستان موږ نه پیسې غواړي د افغانستان څه صورتحال دی ویل کېږي دا چې په افغانستان کې ډېر بد صورتحال دی روزګار او دا شیان صورتحال ده که ښه صورتحال ده چې نن پرېږدي څه به کوي و زما په فیصل آباد کې دوکانونو د میاشتې 1 لک روپۍ ټیکس ما ورکولو د کاله نو ټیکس خو دې وایي چې کم غیر قانوني افغان دي نو د هغې خو ټیکس به نه کټ کېدو څوک وایي چې نه کټ کېده دا حکومت پاکستان وایي حکومت پاکستان د ځانه لګیا ده ځکه چې وي د هغې ډاکومنټیشن نشته دی نو هغې نه به ټیکس په کمه کټ کېدو زه ثبوتونه کور کې لرم زه کاغذونه لرم صحیح زما ټیکس د کال ورکولو 1 لک کلداري جال بازار کې نه هم لمبر دکان زما و ما پکې دا زاړه بوټان چپلې خرڅولې نو بیا ما کرا ورکوله د میاشتې د کال مې 1 لک روپۍ ټیکس حکومت ته تحویلو بینک پرچې را سره دي څه معمولی خبر نه ده اوس چې کم صورتحال ته ګورئ دغه گرفتاریانو ته ګورئ نو آیا تاسو خپل کاروبار راغونډ کو که راغونډ هم نه کو نیم مې راغونډ کړی د نیم پاتې ده صحیح دغه میاشت کې به دننه اخره پیله تاریخ ته به ما پاکستان کې څوک ونه ګوري زه به ځم څه ګیله م شته په زړه باندې نه څه ګیله ده ما درته ویل چې دومره وخت عزت راکړو پس له دې به د پاکستان وسه نه کېږي نوره پاکستان خپل هغسې تم پوهېږي او زم پوهېږم صحیح بتې بتې نه زو دومره وخت یې ساتلی یاستو پس له دې نه به یې زور نه رسېږي را سره زه الله هم په خوشحالۍ باندې بوزه کاکا خدای دې خوشحاله لره او جی څه به وایې تاسو به څه وایې د کوم ځای کاکا خو د پېښور یم یار افغانیان روان دي 10 جولای ورکړی دی ته به څه وې ایز ا پاکستاني په خیر د خدای بوتلی کی په خیر دی خدای په بوتلی خیر د خدای بوتلی کی بس ته کنه اور او هغې دې بیا وډر وکړي یا دې پرېږدي یا دې بس فارغه کړي بس دا ښه خبره وکړه دا راته وایې تاسو د کوم ځای بار بار اډرونه کېږي لګیا دي بار بار اډرونه کېږي وډر وکړي چې بس زموږ اډر پورې خاندي دي صحیح بالکل صحیح خبره تاسو کا د کوم ځای د افغانستان د لغمانه لغمان کې راته دا ووایه چې څومره وخت په پاکستان کې وکړو زما خو دلته 40 سال شوي دي او پیدایش مې دیزي ده تاج آباد بورډ تاج آباد پیدایش مې دی علاقې ده نو دا چاپې چې لګي خپل وطن ته نه ځئ نو مشکلات دي ډېر مشکلات دي افغانستان کې مشکلات دي مشکلات دلته هم دي هلته هم دي کاروبار ده نیم هم ختم کړی نیم پاتې په کار د حکومت ته چې لږ ټیم ورکړي ډېر کم ټیم دوی ورکړي ټایمونه خو تاسو له مخکې هم درکړي دي که نه که وګورو خو ټیک ده که نه داسې سټارټینګ دوی نه دی اخیستی واپس بېرته مسله بنده شوې د افغانانو که نه موږ به بیا ډاډه شو ولا څه نشته څه نشته صحیح او یعنی مطلب هغې به تاریخ ورکو رابله چاپه بولګې بیا به خبره خاموشه شوه ورځه به چاپی وویلې خبره به خاموش شوه موږ هم خوشحاله شو منځ کې به پاتې شولو څه په زړه باندې څه غم لرې چې پاکستان نه افغانستان ته ځي خامخا یې لرو دلته هم خړبوسې کړي پیدایش هم د دیزي ده ډېر وخت هم دلته وشو حکومت ډېر ښه موږ سره کړي دي او په کار د نورو موږ ته وکړي دي خلکو ته لږ ټایم ورکړي دا ګرمي ده ماشومان دي زنانې دي ډېره پریشاني ده
دا راته ووایه اخرنی سوال درنه کوم چې څومره دوکانونه وو په بورډ بازار کې او څومره دوکانونه اوس بند دي او څومره کسان یې ګرفتاره کړي څه اندازه ورته شته؟ اندازه شته را سره دا دویمه ورځ د ټونتري والا راځي نن پشتخرې والا هم راغلي کسانو چاته وړي ډیپورټ کوي لیږي او له یېرې خلک نه راځي دکانونه بورډ بازار کې 5000 دکانونه دي 300 ټول کولو پکې نشته 200 دکانونه 2 ورځو کې کولو دي یاره ده ډیره مهرباني الله هم خپل وطن ته په خوشحالۍ بوځو ستاسو چې کومې خبرې وي هغه موږ دلته کې چې کم دی نو شریک کې دا و د بورډ بازار صورتحال د 10 جولای نه بعد چې کم اخرنی ډیډلاین و بعضې کسان پکې دا وایي چې تاریخ به راکو بیا به خبره خاموشه شوه نو موږ به دلته کې پاتې شو خو دغه تاریخ چې کم اخرنی ورکړلی شي 10 جولای نو پکار ده چې په دې باندې هم څه غور وکړل شي دا زموږ نانې پروګرام در بل پروګرام پورې ماله او زما ټیم لرا کې اجازت دلوي الله